سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والمعجزة أمر خارق للعادة. معجزه داسې یو امر ته ویل کېږي چې هغه خارق للعادت وي، د عام عادت الهي په خلاف باندې راغلی وي. په عام عادت او په عرب کې چې کم اشیا وي نو د هغې په خلاف باندې وي، دې ته ویل کېږي معجزه. او کرامت چونکې دا فرع د معجزې ده نو کرامت هم دا امر خارق للعادت دی، خو فرق په مابین د دواړو کې دا دی چې په معجزه کې شرط داره چې دغه شخص به مدعی د نبوت وي، او دا امر خارق للعادت دا به د هغه د مدعا سره موافق وي. امر خارق للعادت به د هغه د مدعا سره شخص به مدعی د نبوت وي، او دغه امر خارق للعادت به د هغه د مدعا سره موافق وي. او په کرامت کې شرط داره چې دغه شخص به مدعی د اتباع د نبوت وي، د علومو د نبوت د اتباع دعوه به کوي چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د علومو متبع یمه، د انبیا علیهم السلام تابعدار یمه، د نبوت دعوه به نه کوي. او دغه امر به خارق للعادت وي، دې ته ویل کېږي کرامت. بیا یو معجزه ده او یو کرامت ده او یو ارهاسات دي او بل چې دی نو هغه معونت ده او اهانت ده، هغه مختلف اقسام هغه مې په ابتدا کې ذکر کړي، هغه نه بیانوم. دلته مسئله دا ده چې معجزه او کرامت په دې کې اختیاریت او عدم اختیاریت، یعنی معنا دا ده چې معجزه اختیاري کېدلی شي او که نه، کرامت دا اختیاري کېدلی شي او که نه. نو د دې تفصیل دا دی چې د کرامت او د معجزې دپاره درې قسمه دي. یو هغه دی چې علم به هم وي او اراده به هم وي، علم به هم وي او اراده به هم وي. لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک چې هغه دریای نیل ته خط ولیکه او د هغه مبارک په هغه چټۍ باندې دریای نیل چې دی نو هغه روان شو. نو دا د دریای نیل روانېدل په چټۍ باندې دا امر خارق للعادت، دا امر خارق للعادت دی، خو لیکن دا امر خارق للعادت د عمر فاروق صاحب په دې باندې علم هم و او دې ته اراده هم ویل، په اختیار کې هم په علم هم پې و او اختیار هم پکې و، ځکه یې ورته چټۍ ولیکله او دریای نیل ته ورغوځه. او دغه رنګې دویم نمبر هغه معجزه یا هغه کرامت دی چې هلته علم وي خو اراده نه وي، علم وي خو اراده نه وي. لکه مریم بیبي رضی الله تعالی عنها ته به بې موسمه میوې راتللې. فلما دخل عليها زكريا المحراب څنګه راځي؟ زكريا المحراب راځي که څنګه؟ هر کله چې زکریا علیه السلام مبارک د هغه عبادت خانې ته ورداخل شو، په کومه عبادت خانه کې چې هغه مریم رضی الله تعالی عنها وه، اول اختلاف رالی چې څوک به کفالت کوي. بیا هغه زکریا علیه السلام مبارک په حق کې چې دی نو هغه خوردازي راوختله نو هغه مبارک یې کفالت کاوه. نو چې کله به هم زکریا علیه السلام مبارک ورلې نو وجده عندها رزقا، د هغې سره به چې دی نو بې موسمه میوې به وي. په ژمي کې به د وړي میوه جاتو او په وړي کې به د ژمي میوه جاتو. نو هغې مبارک ته په دې باندې علم و چې ما ته به الله جل وعلا شانه چې دی نو دا بې موسمه میوې راکوي، خو د هغې مبارک په دې کې کومه اراده او قصد نه و، دا بغیر د اختیار نه و. نو دا یو کرامت دی بې موسمه میوې ورکوله، خو لیکنه دا د هغې په علم کې و خو په اختیار کې نه و، بغیر د قصد او د ارادې نه و. او دریم قسم هغه دی چې نه علم وي او نه اراده وي، نه علم وي او نه اراده وي. لکه په مشکات شریف کې حدیث دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک خواته چې دی نو هغه میلمانه راله او د هغه میلمنو سره چې دی نو هغه خوراک ابوبکر صدیق صاحب هم ورسناست و، د هغه مبارک هغه بیبي هم ورسناسته وه، ام رومان رضی الله تعالی عنها، او ابوبکر صدیق صاحب هم او میلمانه هم ناست و او خوراک یې چې کاوه نو هغه خوراک نه به چې یوه نوڼۍ راواخیستله نو د هغې څو چنده به لاندې نور هم زیات شو. نو ابوبکر صدیق صاحب د هغې نه ډېر زیات تعجب وکړو. دا تعجب په دې باندې دلالت کوي چې د ابوبکر صدیق صاحب نه په دې باندې علم و او نه ورته اراده وه. دا کرامت د چا و؟ د حضرت ابوبکر صدیق صاحب و چې میلمنو به یو روټۍ او یو نوڼۍ راغېستله نو د هغې په څو چنده باندې به هغه طعام زیات شو، کمېده به نه بلکې څو چنده به هغه طعام سوا کېده.
خو ابوبکر صدیق صاحب د هغې نه ډېر زیات په تعجب کې و او بیا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته هغه واقعه ده چې د تعجب په شکل باندې بیان کړې. تفصیلي حدیث چې په باب المناقب په مشکات شریف په جلد ثاني کې ذکر دی. نو دلته نه علم و او نه اراده وه. یو پکې څلورم صورت دی. څلورم صورت پکې دا دی چې اراده وي او علم نه وي. نو دا مجرد احتمال عقلی دی لا يتصور في الخارج. په خارج کې دې تصور نه کېږي ښه. ولې؟ ځکه اراده دا مستلزمه ده چا لره؟ علم لره. مخکې موږ ویلي نو چې کوم شی صادر بالاختیار او صادر بالاراده وي نو هغه به مسبوق بالعلم وي. هغې نه به مخکې علم وي. نو داسې نشي کېدلی چې اراده دې وي او علم دې نه وي. دا سره متصوره نه ده چې اراده وي خو خامخا به دې مخکې علم وي که اول به علم وي د علم نه پس به بیا د هغه شي اراده کوي. نو چې تا اراده کړې وي خو خامخا په هغه شي باندې علم دا چې دی نو هغه په خارج کې څه نه لري؟ وجود نه لري. نو دې وجې نه موږ وویله چې د کرامت دپاره څو اقسام دي؟ 3 اقسام دي. یو هغه دی چې علم او اراده دواړه وي لکه د عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک هغه مثال. دویم هغه دی چې علم او اراده دواړه نه وي لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک مثال. دریم هغه دی چې علم وي او اراده نه وي لکه مور بیبي حضرت مریم رضی الله تعالی عنها ته به چې کومې میوې دي موسمرات په دې باندې ورسېدلی. اوس زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک داري د فقهای کرامو د محدثینو او د مفسرینو او د متکلمینو چې معجزه په 2 قسمه باندې ده اختیاري او غیر اختیاري او کرامت په 2 قسمه باندې ده اختیاري او غیر اختیاري. اوس فرق څه شو په مابین د معجزې او د کرامت کې؟ معجزه په 2 قسمه باندې ده اختیاري او غیر اختیاري. معنا ده چې کله د امر خارق للعادت په اختیار د نبی علیه السلام کې وي او کله په اختیار د نبی علیه السلام کې نه وي. دا کرامت امر خارق للعادت دا کله په اختیار د ولی کې وي او کله په اختیار د ولی کې نه وي. نو معجزه په 2 قسمه باندې ده اختیاري او غیر اختیاري او کرامت په 2 قسمه باندې ده اختیاري او غیر اختیاري. نو فرق په مابین د کلیهما کې څه شو؟ د دواړو په مابین کې فرق څه دی؟ نو فرق موږ بار بار بیان کړی دی چې ګوره هلته دی خرق عادت دی خو هغه مدعي د نبوت دی او دا مدعي د چا د ولایت دی بلکې دی دعوه د ولایت هم نه کوي دی صرف اتباع د انبیا علیهم السلام او د هغې دعوه. او دویم دا چې معجزه اصل دی او کرامت فرع ده. نو د دې نه یو بله خبره معلومه شوله فساد د یو بلې خبرې چا په دې باندې قول کړی دی لکه ابن ملک په دې باندې قول کړی دی چې کرامت په 2 قسمه باندې اختیاري او غیر اختیاري. کرامت کله په اختیار د ولی کې او کله په اختیار د ولی کې نه او وایي معجزه دا همیشه غیر اختیاري. تو مولانا ابن ملک څه ویلي دي؟ ابن ملک ویلي دي وایي کرامت کې 2 قسمه باندې کله په اختیار د ولی کې وي او کله په اختیار د ولی کې نه وي او معجزه د همیشه لپاره غیر اختیاري وي. نو د دې قول فساد چې دی نو هغه معلوم شو. څنګه معلوم شو؟ موږ ویله چې معجزه اصل دی او کرامت فرع دی. نو که اوس دا کرامت کې قسمین ومني اختیاري او غیر اختیاري او په معجزه کې چې دی نو قسمین ونه مني صرف غیر اختیاري نو دا خو مزیت د فرع دی په اصل باندې وذلک باطلونه. کرامت په 2 قسم باندې کې اختیاري او غیر اختیاري او معجزه صرف په یو قسم باندې چې اختیاري شوله دا خو مزیت رالی د فرع په اصل باندې. کرامت خو فرع د معجزې ده او وذلک باطلونه. د ابن ملک دا رای چې دا ډېر کمزوری قول دی او باطل قول دی. د دې وجه نه زموږ عام د متکلمینو کتابونه د دا قول د سره ذکر کوي نه ځکه کوم مسلک چې ډېر زیات کمزوری وي او ډېر زیات ضعیف وي نو هغه دیو بالکل د هغه مرتبې د اعتبار نه ساقط کړی وي د سره ذکر کوي. او د معتزله مسلک دا دی چې معجزه او کرامت دا دواړه غیر اختیاري دي او د هغوی دلیل دا دی وایي دا دواړه افعال د الله جل وعلا شانه دي. دا محض په خلق د الله جل وعلا شانه باندې معجزه او کرامت دواړه نو په دواړو کې عدم اختیاریت شرط دی. معجزه دا په اختیار د نبی کې نبی علیه السلام او کرامت دا په اختیار د ولی کې نبی علیه الرحمة والرضوان. ویږي بری باندې د معتزله ورای داره چې کرامت او معجزه دا دواړه به اختیاري وي. اوس به ته سوال وکړي چې معجزه خو کرامت خو معتزله د سره مني نه پوهېږي مولانا معتزله خو د سره کرامت مني نه نو پاتې لا دا خبره چې یا اختیاري دي شي یا غیر اختیاري شي. د هغې جواب دا دی چې معتزله 2 ډلې دي.
یو ډله د معتزله و هغه ده لکه تاسو ته ما په خیالي کې ویلي که نه یو جوبایان دي جوبایان بیا په دوه قسمه باندې یو د بصري دي بل د کوفي دي یو غیر جوبایان دي څو ډلې دي په معتزله کې نو د معتزله یو ډله هغه ده چې هغه مطلقا د کرامت ته انکار کوي وایي کوم شی چې خلاف العادت وي نو هغه زموږ عقل نه مني او کوم شی چې عقل نه مني نو هغه لا يتصورو نو دا چې دی نو لا يتصور معنا دا چې هغه سره د معجزې او د کرامت ته انکار کوي بعضې معتزله هغه دي چې د معجزاتو د کراماتو دپاره په قرآن او په حدیث کې دومره دلایل دي چې انکار د هغې نه کول کفر او شرک دی نو دې وجه نه هغوی معجزه او کرامت مني خو اختیاریت پکې نه مني د دې وجه نه یو نکته راته بله وایم ښه بیا درته حوالې هم ذکر کوم خو یو څو نکتې درته وایم معتزله یو ډله هغه د اختیاریت د کرامت او د چا نه انکار کوي د اختیاریت د کرامت او د معجزې نه انکار کوي یو ډله د معتزله د اختیاریت د معجزې او د کرامت د انکار کوي نو دا انکار دی ولې کوي نو د تفصیل دپاره داسې وایي چې بعضې د اهل سنت والجماعت کتابونه چې ته کولاو کړي نو هلته به تا ته میلاویږي چې کرامت غیر اختیاري دي د اهل سنت والجماعت کتابونه به وي او په هغه کې به یې لیکلي وي چې کرامت غیر اختیاري معجزه غیر اختیاري نو د اهل سنت والجماعت بعض علماء کرامو لیکلي دي چې معجزه او کرامت دا دواړه غیر اختیاري او معتزله او یا نور فرق دواله لکه د دې زمانې جبریه وغیره هغوی په دې باندې قول کوي چې معجزه او کرامت دا دواړه غیر اختیاري دي نو د اهل سنت والجماعت بعض علماء کرام په عدم اختیاریت باندې قول کړی دي او فرق دواله هم په عدم اختیاریت باندې قول کړی دي خو لیکن دا صرف په ظاهره باندې قول یو شانتي دی نور مقصود د دوانو چې دی نو هغه جدا جدا دی صرف لارې وده او مقصود او منزل د دوانو جدا جدا دی د اهل سنت والجماعت بعض علماء کرامو چې صرف دا غیر اختیاري کرامات ذکر کړي دي نو د هغې وجه دا ده چې ګوره کرامت دا خو مطلقا د اولیاو په اختیار کې نه دي یا د هغه اولیاو په اختیار کې وي چې هغه ته الله جل وعلا شانه تکویني امور حواله کړي وي نو کومو اولیاو ته چې الله جل وعلا شانه تکویني امور حواله کړي دي لکه بهم تنصرون و بهم تمترون و بهم ترزقون په حدیث باندې ثابت دي نو د هغوی کرامت په اختیار کې وي او دویم هغه اولیا چې هغه په پناه او په بقا باندې مشرب شي نو د هغه نه بعدو ته الله جل وعلا شانه مقام د اختیاریت د کراماتو ورکي هغوی بیا په خپل اختیار باندې کرامت ظاهرولی شي لکه امام رباني رحمت الله علیه په یو ځای کې لیکلي دي چې کرامت وروسته د پناه او د بقا نه حاصلېږي نو کرامت خو د زلالو په مرتبو کې چې دی نو هغه ډېر زیات حاصلېږي نو د هغې معنا دا ده چې مرتبه د اختیاریت د کراماتو دا وروسته د پناه او د بقا نه حاصلېږي او دا معنی بابا مبارک ته یو مکتوب نم چې دی نو هغه راایستلي دي بابا مبارک هم چې دی نو دا خبره اشارتاً فرمایلې ده چې دا کرامت مطلقاً د اولیاو په اختیار کې نه وي د زلالو په مراتبو کې هم د اولیاو سره کرامات وي خو لیکن هلته په اختیار د دیو کې نه وي غیر اختیاري د دیو نه کرامات صادریږي خو د اختیاریت مرتبه ته الله جل وعلا شانه نه ده ورکړي او د اختیاریت مرتبه دا وروسته د پناه او د بقا اتمې نه حاصلېږي چې د پناه او بقا اتمه وکړي د هغې نه پسو ته الله جل وعلا شانه مقام د اختیاریت د کراماتو ورکړي بیا دې په خپل اختیار باندې کرامات ظاهرولی شي وس آمدم بر سر مطلب ما وویل چې اهل سنت والجماعت بعض علماء کرام غیر اختیاري ته وایي نو دا ولې نو د هغې وجه دا ده چې د عامو اولیاو کرامات په اختیار کې نه دي او د کومو اولیاو چې په اختیار کې دي نو هغې په خپل اختیار باندې صادروي نه د دې وجې تاسو د تصوف کتابونه وګورئ د تصوف کتابونه لیکي چې اولیا په اظهار د کراماتو باندې داسې شرمیږي لکه زنانه چې په دې ماهوارۍ او د میاشتې په بیمارۍ باندې څنګه شرمیږي زنانه دا کوشش کوي که نه چې زما دا خاوند هم د دې ماهوارۍ نه خبر نه شي خپل خاوند ته بې علم نه ورکوي دغه رنګې دا اولیا دا کوشش کوي چې زما دا کرامات راپټ شي او د اولیاو هغه واقعات تاسو اورېدلي دي چې د پر او د بر خلک دي پوهېږي په دې باندې د پر او د بر واقعه خو مو اورېدلې ده که نه نو دا ګوره د عامو اولیاو کرامات په اختیار کې نه دي چاته چې الله مقام د اختیاریت ورکړی هغې په خپل اختیار باندې عموما صادروي نه نو ځکه اهل سنت والجماعت بعضې کتابونه لیکلي دي چې کرامت غیر اختیاري دي
اسی په نقطه پیږی کنه پېښ په مولانا نو عام اقسام د کراماتو د غیر اختیاري دي نو دی وجنه او کم چې اختیاري دي نو هغه د خپل اختیار باندې صادرینه و د خپل آخرت هغه درجات او مراتب چې دین ولی په دې باندې ځان کم کوي هغه آخرت ته ساتي ځکه د اولیاء او مقصود د الله جل وعلا شانه رضا عوام الناس خو ځان ته تاوول نه وي کنه چې په کور باندې بار غټ بورډ ولګو چې ماهر عملیات او تعویضات او فلان او هر قسم علاج کې رابطه کیږي دغه باندې مولانا د دې لپاره اولیاء نه وي ناس د اولیاء مقصود د الله جل وعلا شانه رضا او د چا مقصود چې د الله جل وعلا شانه رضا وي هغه د الله ولی کېدل نشي